وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. څنګه چې ټولو ته علم دی چې هندوستان بله ورځ داسې حملې شروع کړې وې او د جنگ هم څه اصول څه قواعد څه ضوابطي، ځکه دا زمونږ اسلام دا غوره په دنیا کې په دې وجه باندې دی چې د هر څه قواعد او ضوابط مونږ ته د الله طرف نه ملو شوي دي. هغې د خپل د بزدلانه حملې هغه اقرار کړی چې هغې په ماشومانو په کورونو مساجدو باندې حمله وکړه. د دې نه معلومیږي دا چې کفر اکثر چې کله لرزانیږي نو هغه د دې مسجد او مدرسې نه یریږي. هغې اصل وجه دا ده چې مدرسه، دینی تعلیم، مسجد، په دې کې اسلام یو قوت او یو طاقت پروت دی. همیشه د ابتدا نه والې تر اوسه پورې چې څومره جنګونه کیږي د کفر او د اسلام په باره کې کیږي چې هغې ځان ته غوره وي او الحمدلله اسلام به همیشه غالب او اسلام دی یقینا چې غوره دی. اسلام انسان ته پوره یو تعلیم ورکوي، هغې کې د هغه د جنگ تعلیم هم ورکوي، د سرحداتو هم ورکوي، د حفاظت هم ورکوي. هغه ته وایي چې ته په دې صورت باندې داسې پاتې کېږه، دکه شان عمل کوه نو ستا قوت به راځي. او دفاع چې ده، دفاع د انسان دپاره د فرض ده او د دفاع وجه دا ده د جنگ مقصد دا نه دی چې په هغه کې زیات قتل و غارت وشي، بلکې د جنگ اصل مقصد دا دی چې کفر د مرعوب شي، کفر ته د رعب ملو شي. او هغې د وجې نه چې څومره ګیر چاپېره کم کفري ممالک دي که د هغې په اړه کې د اسلام عظمت نشته دی، بیا هم هغې په اړه کې هغه رعب نشته دی، خو چې کله یو لته داسې غزار ورکړي نو ټول په رعب کې د اسلام د وجې نه راشي. ځکه خو رسول الله مبارک وایي جهاد چې دی دا به قیامته پورې جاري، الجهاد ماضٍ الی یوم القیامه. بله اهم خبره چې مقابلې دپاره انسان له او خاص کر مسلمانانو له قوت راجمع کول پکاري. هغه قوت بدنیم دی، جانیم دی، مالیم دی. د رسول الله مبارک د دور جنگ چې کوم نو هغه د تورې و نو هغه وخت کې هغې ضرورت و. بیا د هغې نه بعد چې کم بل دور راغو نو هغې کې د ټوپکو د دې دور و. اوس چې کم راغلی دی اټمي قوتي د دې طاقتونو جنگ دی نو مسلمان له پکار دی چې په دې قوتونو کې ځان له دې برپور حصه واخلي. او یوازې دا لازم نه ده چې دا صرف په فوج باندې لازم دی، بلکې فوج د سرحداتو حفاظت کړی دی، کوي لګیا دی، ښه په دنیا کې یو نوم روښانه کړی د الله یو نصرت دی ورسره. خدا په هر یو مسلمان هم لازمه ده چې هغه د خپل جسمانی قوت هم په دې باندې صرف کړي، خپل مالی قوت هم په دې صرف کړي چې هغه کسانو سره ودرېږي. دا خو د ملک خبره ده، د ملت خبره ده. او ملک سره محبت نه کول دا د غدار علامت دی. او اکثریت چې تاریخ د ابتدا نه وګوري تر انتها پورې نو ملک سره چې کله غداری شوې ده، ملک چې کله تباه شوی دی نو هغه د خپل د غدار د وجې نه ملک غرق شوی دی. د دې نه علاوه که وکتلی شي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل وی د جنگ او د دې آلات تاسو استعمال کوي وی ځکه وی دا د ډیر لوی عبادتونو کې یو لوی عبادت دی، د دې اجر او ثواب ډیر زیات دی. په یو بل حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کم سړی پړه کې چې کله د جهاد شوق وغیرہ نه نو دا سړی چې په دې حالت کې مړ شو دا منافق دی. او حقیقت هم دا ده که یو سړی ټول عمر منځونه عبادات هر څو کې خو د مجاهد سړی د زندګۍ یو لمحې ته هغه نه رسي، د هغه د وینې یو قطرې ته هغه نه رسي. په دنیا کې یو روب پروت دی، هر یو سړی د خپل قوته پورې دا جنگ جاری وساتي. خو زیات تر جنگ چې دی نو هغه د سوشل میډیا دی، د چا به لاسونو جنگ وي، د چا به ایټمي وي، د چا به مالی وي، د چا به زبانی وي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای جاهد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم،
چې د په مال سره هم کې، په ځان سره هم کې او په ژبې سره هم کې بعضې داسې مؤثرې خبرې چې هغه د خلکو پړونو باندې اثر کوي، نو ته به خپلې خولې سره جهاد کې هغې ته به دا پیغام رسې د ملک خلاف په فضول خبرو دکه شانتې خبره نه کې چې هغه بل کم ستا غیر ملک دی او هغه ملک چې ستا دشمن دی هغه ته فایده ورسي، بلکې دې کې به هم ډېر زیات احتیاط کې. زمونږ ډېر خلک داسې دي چې ناپوهه خلک دي، هغې صرف خپل د دې سوشل میډیا هغه ویور زیاتولو دپاره دې پورې نښتي دي چې د ملک غلط خبر بل ملک ته رسوي او هغې د هغې نه لګیا دی فایده اخلي. په یو روایت کې راځي سهل ابن عدی رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل وی کم یو مسلمان چې په سرحدونو باندې پیره لګی نو وی د یو شپې دا پیره د دنیا او سپ هغه کې دی د دینه افضل دی. په بل یو روایت کې راځي وی کم سړی چې په سرحدونو باندې پیره لګی وی د یو شپه وی د زرو کالو روجو د زر کالو عبادت نه ډیره افضل ده. د حنین په موقع کې سهل بن حنظله رضی الله تعالی عنہ وی زلاړم ما وکتن وی هلته خلک راغلی وی ځان سره زناور هم راوستي و ښځې هم راغلی وی ټول د جنګ دپاره راغلي ما رسول الله مبارک ته وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو وی خاندل وی دا به انشاءالله سبا ټول مال غنیمت نو وی بیا لږ ساعت بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی څوک به د شپې پیره ورکي نو یو صحابي دی انس ابن ابو مرصد عنوی رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله وی زبا پیره ورکم وی دې چې کله په اس باندې سور شو پیرې لاړه سحر مزل نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم را پاسید چې کله راغوي تاسو خو سوار سړی نه دی کتلې چې کم پس اس باندې صحابه ورته انکار وکړي چې نم دی کتلې نه دی راغله منځ کولو منځ کې مخامخ ته لارې تکته چې څنګه منځ وکړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوشاله شو پدې کې د اس راغی چې کله راغ ورته وی سدي کولی پیره دی ولګولوي او یا رسول الله وی د شپې د اس نه کوشوي وی الله رسول وی صرف منځ او قضای حاجت له کوشوي يم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای ورته خوش خبری دی وی تا د پاره وی تا پدې عمل باندې جنت وګټلو جنت کې ځان لزه پیدا کو او دې نه بعد کته سب نور عمل نه کسته د پاره د کيو کافی دا اوسنه وخت کم دینو دا کم قوت طاقت دا بشارت د مسلمان او د پاک آرمی فوج د پارم دی چې هغه نوجوانان لګیا دي مونږ دلته په آرام باندې خوبونه کو هغه خپل کور نه پریخي دي خپل د ملک د حفاظت د پاره هرن کې عام بال بچی دار دي خپل والدین به وی اقربا به وی د مسلمان د قوم د ملک د ملت د حفاظت د پاره هغه شپور زویق ناس دی پیری لګي او چې کله د دشمن د اغا بے وسه وار دی خوا کیږي او هغه د بزدلې وار دی خوا کوي چې پشپه کې په ماشومان باندې حمله کې ماشومان اولی نو هغه لګي دی جوابونه ورکی سمره د میزایلونه او سمره د هغه راکټ او د هغه جازونه ولا راغورزول دا ټول کریډټ دی ته خپل د ملک سره د وفا علامت دا چې د خپل مجاهدینو او دی سره مدد کوي او یو سړی د پاره دام لازمه ده چې کله یو سړی خپل جهاد لنشي د خپل مال دی ولګي دک یو واحد مال چې د کې شک او شوبه نشتا چې یو روپے په او سو باندې الله قبلی اغد په جهاد کې د مال دی اوس د مسلمانانو باندې لازم دی چې خپل نشر رسیدي خپل د آرمی دی فوج د دې دفاع د پاره دی سر ودرېدل پکار دی. شروع نه دا خلک لګیا دي د مجاهدینو خلاف وو چې کله به مجاهد د نوم आवाज به اوچتېدو د جنگ आवाज به اوچتېدو نو د اغیارو بسوي وي دا دهشتګرد دی دهشتګرد نه د دې روب د دې خبرې نه و یره پکې د دې پرته وه که چرته دې ټولو خلکو کې د ایمان او د اسلام دا قوت بحال راغی نو زمونږ دا کفر به په لرزان چې ټول کفر مرعوب وي نن که دا ټوله دنیا تماشه کوي هغې د مسلمان او خاص کر د پاکستان قوت ګوري چې دا خلک څومره اوبو کې دي دې سره اکه شانتې وسایل نشته خو د ایمان جذبه دومره ده چې زما مسلمان نن کله آرمی والا هغه لګیا دی سرحد ته ځي نو هغه په لاره خوشحالي مناوی وي چې نن به زه شهید کېږم او خپل جانان سره به ملاویږم دا د مسلمان قوت جذبه پکار ده د یو څو خبرو خیال په دې کې وساتئ یو خدا ده چې خپلو کې اتفاق او اتحاد پیدا کو دویمه خبره ده چې دا فرقواریت نه د وخت کې یو طرف ته شو بل خپل ریاست فوج سره ودرېږو فضول خبرې دې باره کې نه کو بل چې کم شهدا دي د هغه شهداو مرسته پکار ده د هغې د خاندانونو هغې له تعزیت
او بل د دې دفاع کول په علم سره، په قلم سره، په ژبې سره د دې جنگ دفاع کول. سوشل میډیا ښه استعمال د غلط استعمال نه ځان ساتل پکار دی. او د فتوحات یو څو نکتې دي. یو نکته دا ده چې سړی ثابت قدمي مضبوط ولاړ دی، رستو کېږي به نه جنګ نه که چېرته اوس درته فوج وي چې ټول روزي ټول به وروځې، دی نه به رستو کېږي نه، ځکه دا د ملک زمونږ عزت زمونږ غیرت دی. په دې کې څومره اطمینان مونږ ته میلو دی. د خپل د ملک اختلافات په خپل ځای، که زمونږ پولیس آرمی دي سره اختلافات وي هغه په خپل ځای، خو دا اوس د کور جګړه ده. که بهر نه مونږ سره څوک جګړه کوي، که کور کې په لکونه اختلافي، خو د ټول کور خلک وي چې مونږ یو خلک یو خاندان یو، هغې بیا ودرېږي بهرني کسانو دپاره. بل د الله ذکر کول، ملک ته دعا کول، فوج ته دعا کول، مجاهدینو ته دعا کول چې الله دې له نصرت ورکي او حامی و ناصر شو. د الله ذکر او اذکار کول. بل د الله او د الله رسول اطاعت کول، چې څه قانون څه حکم یې راکړی دی هغه کول. بل په خپلو کې جګړې ختمول یو کېدل، او بل صبر او د اطمینان نه کار اخیستل، چې هغې حمله وکړو نو د جذباتو فیصلې نه. ځکه دې دپاره ټریننګ ضرورت دی، یو تربیت ضرورت دی چې کم هغه زمونږ حکومتي تربیت یافته دستي دي چې هغه څنګه مونږ ته وایي په هغې باندې دې وخت کې عمل کول، خپل د جذباتو نه ځان ساتل. الله تبارک وتعالی زمونږ د ملک حامی و ناصر شي. واخر